الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. نن سبق کې کوم خبرې کوي نو آی کې دا خبره کوي چې یاره دا ضمیر مرفوع چې موږ وایو چې ضمیر دا قسمونه چې موږ وایو ضمیر مرفوع متصل او منفصل ضمیر منصوب متصل او منفصل او ضمیر مجرور متصل او منفصل په دې کې دا ضمیر مستتر چې نه کړه لازم ضمیر مرفوع متصل لازم او دا نور بګی نه راځي لکه ضمیر د مجرور او ضمیر د منصوب او دا متصل دا غره متصل کو راځي مستتر نشي راتلی باندې ضمیر مرفوع منفصل او دا شل ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب منفصل ضمیر مجرور متصل منفصل دا ټول همیشه لپاره بارز وي مستتر به اسم ضمیر مرفوع چې نه راتلی شي او دا نور نشي راتلی دې خبره باندې پوه د دې وجه سره چې ضمیر مرفوع سره مستتر راتلی شي او ضمیر منصوب او مجرور چې دا متصل نشي راتلی دا مستتر نشي راتلی د دې وجه دا چې دا ضمیر مرفوع دی دا ضمیر د فاعل دی سره ضمیر د فاعل او فاعل دی کنه دا د خپل فعل سره لازم دی ضمیر مرفوع متصل دا څه شی دا فاعل دی سوي فاعل بفاعل او فعل د فاعل سره مستلزم وي مطلب دا کنه چې فعل وي نو فاعل به خامخاوي د څه نشي کېدای چې فعل وي او فاعل راغی نه فعل او فاعل یا فاعل او فعل خامخا له فاعل وځي چې کار کوي او فعل وځي چې راي به خامخا څوک کوي موجود چې کوم کنه موجود نه دی فعل سره نو واشه چونکه دا ضمیر مرفوع متصل دا فاعل جوړیږي او دا فعل لپاره فاعل ضروری دی د دې وجه د فعل لپاره فاعل د درې خدمات لشي یا خو ضمیر یا خو اسم ظاهر راځي فعل لپاره فاعل یا خو دغه راځي اسم ظاهر او یا جنه دا اسم ضمیر بارز راځي او یا جنه دا اسم ضمیر مستتر راځي نو موږ وګورو چې یو لفظ لپاره د یو فعل لپاره فاعل اسم ظاهر شته غریشته او فاعل اسم ظاهر هم وایي په دې کې دا ضرب فعل او زید مولا فاعل او زید اسم ظاهر صحیح شو لا کله اسم ظاهر نو بیا مور ضمیر بارز کو چیرې ضمیر بارز په کشته غریشته لکه موږ ضربا کې الف ته ضربو کې واو ته ضربتا کې دال ضربنه کې نه اوس د چراله چې پای کې لګا لګو ضربه نه ضربت ته دوباره کې نه ضمیر بارز ته نه دا نه په ضمیر بارز ته نه او نه اسم ظاهر ته نو موږ وایو چې د سر په فاعل نشته نه فاعل خو بخامخای وجدات په اولي صورتونه نشته نه یا مستتر بخامخای او دا مرفوع متصل مستترونه جوړیږي دا فاعل جوړیږي او فعل فاعل سره مستلزم دی لازمی چې فعل نو فاعل دی خامخای او دا ضمیر منصوب او مجرور دا منصوب او مجرور دی دا مفعول به جوړیږي څه جوړیږي مفعول به څه جوړیږي دا واسطه دار په در سره دا ضمیر مجرور دی او کني نو دا جار مجرور مثلا د ظرف تاسو نو کتابونه کړی ظرف په خپل نه ظرف یا په دې ظرف دی ظرف یا کې دي عام زونو کوي وي او ظرف یو چې دا جار مجرور ته دی نو هغه مفعول به جوړیږي او مفعول به فضلوي فضله معنی د فعل سره دا لازم نه ده چې فعل وي مفعول به خامخاوي لکه پوښي الان نو الفاظ څه مطلب شول دي چیرې دا ضمیر د قسمونو چې دا وي نو بری کې دا مستتر سے ضمیر مرفوع متصل جوړیږي او دا نور چې نه تانه جوړیږي مستتر د دې وجه سره نو وجه دا پلند الفاظ کې ضمیر مرفوع متصل دا فاعل جوړیږي او فاعل د فعل سره مستلزم وي لہذا کچرته فاعل دې پر قانون شو نو پټ په خامخال د دې نه علاوه ضمیر منصوب او ضمیر مجرور دي دا مفعول به جوړیږي او دا فضله به بقرار بسري فضله معنی زیاتې ګرځي کچا دا مفعول لا نو خلا مفعول بقرار نه دی دغه هم په جمله کې دا پوره کیږي دا جمله پوره کیږي او فعل فاعل باندې یو مبتدا خبر باندې مفعول د بغیر ضرور ډیر نه ویلې وایي دا ضمیر منصوب او ضمیر مجرور چې مفعول به جوړي دا د دې وجه نه چې دا دی خالي بیا وایي چې لکه ضرب څه کوم دا ضرب څه دا یو خبره باندې کوښښ وکړه ضربون نو وایي کنه به خبره نن سبق دا چې په ضربه کې ضمیر تیرا دا پټ دی
ضربت او بضربت غلی په تسنیه کې ضمیر کې نه پټو نه لري په تسنیه په جمع کې ضمیر پټ نه لري بلکې په دې تسنیه کې او په جمع کې دا ضمیر سره کار ده دا په ضربت کې اوس د دې اوسې نشته لري چې هر ذات را باندې علاوه دي او په ضربات کې الف ته په ضربو کې سره هوا نو دا خبره نه کنه چې را په ضربت ولې ضمیر پټ ده او په دې تسنیه کې او په دای ولې کار ده په جمع کې ولې کار ده کوشش عند واحد په ځکه کې ضمیر پټ ته مستتر ده او د تسنیه او د جمع په سبب کې ضمیر سره خارج دی وجه سره وجه راغله چې کچرتا په تسنیه په سبب کې او د جمع په سبب کې هم ضمیر ته نه دا پټ وې بیا په پته نه لګیدل چې دا واحد څنګه راځي تسنیه څنګه راځي جمع څنګه ولا فرق راوستلو لپاره واحد چلن دی بغیر د ضمیر نه پاتې بغیر د ضمیر بعد نه پاتې کو مثلا باقي دا ضمیر لپاره الف راوړو او بدلو کې سره راوړو واه واښه دی باندې د لپاره چې سره شي فرق راشي د لپاره چې سره شي نو فرق راولي دا الف پر واحد کو ورغوا او دا و پر تسنیه کو ورغوا او دا جمع خالي کا یا به ورځای دا الف ته کنه ته الف کومه فرق راوصل لپاره کړل نو فرق پدې کو کنه ضربا ضرب وای اے نه باندې ها دوی چې فرق ما راوستو کنه فرق راوستل نو په وای په تسنیه او جمع دیونه پیدا کړی دا زمير په یو کو پټ کړه په تو کې ښکارا کړه دي چې په کوم کې ښکارا کړه پای کې پټ کړه په کوم کې پټ کړه پای کې ښکارا وای وای باندې دوی دې سلی کې ولې لګي ځکه کنه چې دا ضربا دا دغه څه د تسنیه او د جمع په نسبت سره خفیف ده تسنیه او د جمع په یا سره خفیف ځکه ضربه دي حروف لګي او ضربه او ضربه حروف سری لګ زیات دي وې باندې نو ضربه دي خفت ده د سبا اعتبار سره د حروف په اعتبار سره او با ضمیر بارد او با ضمیر مستتر کوم خفت ده ځکه ضمیر د ذکر کې نو حروف پر سواقي د استقبال وغیرہ دي او با چې ضمیر د ذکر نه کو چې ذکر نه مو خفیف ده ځکه چې ذکر د سره نه شروع سب ثقيل بس شي وې باندې نو څنګه چې په خفت کې مستتر دی کنه مستتر دا اصل دی ځکه کنه چې دا مستتر د سره ذکر شوی نه او دغه شان دی په ماضی کې دی کنه ماضی کې د تسنیه یا د تسنیه او د جمع او د واحد په منځ کې دا واحد چې نام خفیف ده نو خفیف دور پر چې کوم څنګه خفیف وا دا یې سره د دې نام خفیف ده ونه شوی وې ضربا په اخره کې ضمیر د نه بارز نشته دا ضربا په اخره کې الف بارز ده دا ضربو په اخره کې واو بارز ده نوې په لیسو کې ځای کړه او په زو کې پټ کړه ولې نو چې فرق راوځي د تسنیه او د جمع او د واحد په څو سره شي فرق راشي د دې فرق راولي د ضربه په اخره کې ضمیر نه راوځي د ضربه په اخره کې ضمیر نه راوځي تسنیه او د جمع باندې مراوله ده نو چې د تسنیه او جمع دا ثقيل دي د واحد په نسبت سره ځکه په واحد کې الفاظ دي په تسنیه جمع کم دي او په استتار کې او په بروز کې یعنی په پټ کې دوه کې کې دا مستتر استتار ته نه پکې خفیف دي آسان دي نو چې ویل کېږي نه نو هغه سپک واشه مې باندې ها نو دا خو چې جن سره بیا وایي او چې دا وایي کنه چې دا خفیف دي نو باندې وای په دې موږ منل دا دې کې لګا مفرد په خبره کې صحیح شو د متکلم په سبو کې او دا مخاطب په سبو کې د ولې زمير پر کړه او مضارع په ضمیر کې ها دا چې بیا خو لګا د څه خبره ده چې ته وې کنه چې واحد دا خفیف دی د تسنیه او د جمع په نسبت سره نو په خفیف کې مونږه د ضمیر تیر نه پټ کو ځکه چې استتار تیر نه هم خفیف دی وې مې باندې د ماضی په دغه څه وګه د ماضی باندې واحد مذکر صيغه کې واحد مذکر حاضر صيغه کې ضربتا نه ضربتا ها ضربتا نه کنه ها ماضی کې ماضی ته څه بولا ها ضربتا او دغه دې متکلم څخه سره ضربتو ده
ضربتو دي ادم وای څه غلا ادم وای څه غلا کنه ها یو ضربتي دي ضربتي دام وای څه غلا کنه مو ستاره ما خبر وکړه چې د تسنیه او د جمع په نسبت سره واحد خفیف دی او په خفیف کې موږ په استتار او په بارش کې په ګروس کې د استتار دا خفیف دی ویلې باندې نو موږ څنګه په واحد کې په پړ کو کنه موږ دا وځو ولا شو کنه نو دا وځي په مذکر په څه کې د مخاطب په څه کې دا متکلم په څه کې استعمال ہے چې الګ هم واحد څه غلا کنه الګ یا ضربته او ضربته دا واحد څه دی واحد څه دی کنه کوم خبره چې دا الګ وکړه چې موږ وایو چې په ضربه کې ځکه پټه چې ضربه د واحد په تسنیه او جمع په سره خفیف دی او په استتار او په بروز کې هم څه ده استتار او خفیف ده کنه نو خفیف ورغله شو نو دا خبره ته د ماضی په مذکر په حاضر په ځای کې مؤنث حاضر په ځای کې اته متکلم په ځای کې نه مانی ویل به مانی نو دی وی چې دې هغه وجه ده کنه چې دا استتار څه ته ویلې ضمیر پټواله دا دلیل دی کنه دلیل دا قرینه ضعیفه ده دلیل ضعیفه ده دا خبر پدې باندې دا دلیل دی چې بری کې فاعل پټ دی خدا ضعیف سیس دی سره ضعیف سیس دی او ابراز سره کنه دا قرینه قویه ده مطلب دا دی چې ګوره ضربه په ضربه کې ضمیر سره کنه دا پټ دی اوس موږ وایو چې بری کې څه پټ دی او وبګ پټ دی او موږ وایو ضربتا بدی ضربته کې ضربتو بدی کې ضمیر دې نه کار لري او موږ بدی ضربته کې تضمیر دې نه بده فاعل دی ضربته کې تی ضمیر فاعل دی ضربتو کې تو ضمیر دې نه فاعل دی نو دا بدی باندې دلالت کوي راته په انت باندې او تی په انت باندې دا دلالت کوي دا قرینه قویه دا قرینه سره قویه او په غایب کې چې کوم ضمیر دی په غایب کې چې کوم ضمیر دی هوا او هيا دا د دې باندې دا په دې باندې دلالت کوي چې هو په یې باندې خدا قرینه کمزوري ده ځکه په دې کې حکاري مونږ او پای کې نه کوي او د غایب متکلم او د مخاطب په ځکو کې د متکلم او د مخاطب د سړي قوي دي د غایب د سړي کمزوري قوي او نشو دا په څه باندې ها چې مخاطب سړي ټول قوي نه مخاطب سړي دي بیا به چې حاضر سړي دي او بیا به کمزوري سړي او دی پدې خبره کې چې دا زمين دې دا پټ او دا کار دی په کاروالي کې او په پټوالي کې دا پټواله چې دا قرینه ضعیفه ده او کارواله چې دا قرینه قویه قوي تور دا په پوښتنه ودا د دې اندازې استعمال چې لپاره وګي دوه ولا وجه جوړه وجه او دا وجه په مخ کې یو شان دی وجه اوس په دې کې وجه الله کې دا خبره وا چې هغه په ضربه کې د زمين مستتر کړل او په دایږي دی با تسنیه وجمه کې څه تګلا نو الله جوړ څه ویلا زمير پټواله دی دا خفيف دی او د تسنیه د جمع په نسبت سره واحد خفيف دی نو خفيف ته ورکړل شو واځه مې باندې او دلته کې وایي چې دا په خبره بیا په ماضي په حاضر په څو کې او د ماضي نه متکلم په څو کې دا نه باندې وینا الته نه باندې ولی ځکه چې اوس په بل انګل سره دا چې دا زمير په دې دا صيغه په زمير باندې دلالت کوي په فاعل باندې دلالت کوي نو بدی کې دا استتار قرینه ضعیفه ده دلته یو پته لګی چې دا اوس ته ضربه پدې کې پټه ته څنګه به پټه ځنه باندې پټه ته نه بس څه ویلې شي او ضربتا ته پدې کې ته پټه پدې راته زمير ده تاسو دې شوې چې ته پدې زمير نشته ځکه ضربه په کې فعل نو دا په فاعل باندې دلالت کوي کې ضربتا او ضربتو پدې کې فاعل کول کې دا قرینه قویه ده او د غایب په څو کې دا قرینه ضعیفه ده واشه او د متکلم او د مخاطب او د غایب په څو کې دا متکلم او مخاطب دا قوی په نسبت ته سره قوی ته ورکړي اله په واشه دی ها دې له ګور به یو ځبل ده دې ټول لپاره ان شاء الله به سبب ولدا صحیح شو نه اوس دا څه ورې دي واستتر بالمرفوع دون المنصوب والمجرور دا زموږ د سبق اولنې خبره کوي اولنې خبره دا وا چې دا ضمیر مرفوع دی کنه دا مستتر راځي ضمیر منصوب او ضمیر مجرور ولې دا ناراضي مفهوم الګه پوښتنه دی باندې
ضمیر مرفوع مستتر راځي نو ضمیر منصوب او مجرور ولی مستتر ناراضي نو څه وجه ده مرفوع فاعل واقعي او فاعل لانه بمنزله جزء الفعل زکه چې دا مرفوع متصل فاعل واقعي او فاعل د فعل سوي جزء یې د څه نه کیږي چې فعل وي او فاعل په خلاف د منصوب او د مجرور نه چې دا په کلام کې مفعول واقعي او مفعول سوي مستوي په دا معنا زیاتې ګڼل چې چې مطلب په جمله کې وځو خپه غنو جو فرق ډیر نه کوي هغه پوه شئ وس دا خوش دا دې خبره شو ولونه خبره زموږ داوا چیرې دا ضمیر مرفوع دی دا مستتر راځي منصوب او مجرور راځي ولې به خبره موږ دا کو وس دې پکې چې دا ضمیر چې نه دا فعل ماضی دا واحد په څیر کې بازاربا او بازاربت کې پټ ته تسنیه او بجمو کې پټ نه ولې پټ نه دا خبره کوي واستتر او مستتر ده دا ضمیر کماضی او مضارع کا امر وکړي په المفرد الغائب والغائبه او مفرد د غائب او غائبه کې یعنی د واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب پسې وګي او جو یعنی کماضی دی کوم مضارع له کا امر له کنه دی او جو واحد مذکر او واحد مؤنث غائب وا نو باید په ضمیر ته دا پټ وي فجائز الاستثناء دون التسنیه والجماعه ودون التسنیه والجماعه نه په نسبت نه او په تسنیه او جمع کې پټ نه لري نو په مفرد کوله پټ نو چې لئن الاستتار خفيف زګه دا استتار یعنی ضمیر پټواله دا سره خفيف ته او دغه شانتي په نسبت سره اظهار ته یعنی مطلب یو څه ظاهر اول چې ته ظاهر کې نو خامخا وې وي او چې پټ کو نو پتا باندې ویل نه راځي نو د ویلو په نسبت سره نه ویل دا خفيف دي کنه او دغه شانتي دا مضارع په دغه کې د تسنیه او د جمع په نسبت سره دا واحد نام سره خفيف ته ځکه چې الفاظ په کم دي تسنیه کې الفاظ ډیر دي او جمع کې الفاظ کم دي نو واعطاء الخفيف للمفرد السابق او لا نو ورکول د خفيف سي چې استتار ده هغه مفرد چې دا سابق ده مخکې ده په تسنیه او جمع باندې اولاد غورل پوښوي دون المتكلم والمخاطب په دې سره وس دا جواب ده دا سوال نه چې سوال نه لري چې دا وکنه چې واحد دا اصل له واحد خفيف ده تسنیه په دې په نسبت سره نو بواید کې ضمیر پټ کو په تسنیه په جمع کې نه پټو ما نه د ماضی د حاضر په صيغو کې د ماضی د متکلم په صيغو کې ولې ضمیر نه پټه ویره به معنی له واحد په صيغه کې نو اے دون المتکلم نه د متکلم په صيغو کې والمخاطب او مخاطب الذين في الذين في الماضي انا او متکلم او مخاطب الذين نه نه الذين القديم چې په ماضی کې اعتراض د مضارع نه وګورئ چې پای کې مستتر راځي لکه پتہ سره بوکان ته ایګ به یو لفظ لان الاستتار وذري ودغه جوړي نو یې لان الاستتار قرینه دغه استتار دا قرینه ضعیفه دا قرینه ضعیفه ده قرینه ضعیفه مطلب دا دی چې موږ دا په فاعل باندې دلالت کوي نو بلغزونو کې غونښت لري او دا تا ما او تی او تو دا د بلغزونو کې موجود دي دا په فاعل باندې دلالت کوي دا قرینه قویه ده او ضربه هو په فاعل باندې دلالت کوي او هي په فاعل باندې دلالت کوي دا قرینه ضعیفه ده فاعطاء الابراز نو بس ورکول دا ظاهر اول دا ابراز یعنی ضمیر بارز کول القوی چې قوی دي للمتكلم القوي والمخاطب القوي او لا چې متکلم قوی دی مخاطب قوی دی دا اولادي لکه وې دا غائب په څو کې دا حاضر او متکلم په څو کې غائب څه چې دا قوی نه دی دا ضعیف دی او متکلم او مخاطب دا قوی دی دا متکلم او خپل خبره کوي او مخاطب یې مګي کوي غائب پته نه لګیا وې یا باندې وې یې باندې نن سبا کې ګوره موږ درې خبرې وکړلې یو خبره موږ دا وکړه چې ضمیر مرفوع دی کنه دا مستتر راځي ضمیر منصوب مجرور ولې مستتر نه راځي څه جواب دی ضمیر مرفوع دا څه جوړیږي فاعل او فاعل د فعل جزوي فاعل د فعل څه جزوي نو چې فعل نو فاعل به خامخاوي نو کله ذکر بګی نشي نو خامخا دلالت کوي ځکه فاعل درې صورتونه یې اسم ظاهر یا بارد یا مستتر وي ویمه خبره موږ دا وکړه چې دا واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب صيغه جنن بدی کې ضمیر پټ ته او د تسنیه او د جمع په څو کې ضمیر جندا ښکارا دی دې څه وجه ده نو وجه لري دا چې دا ضمیر بارز کول او ښکار کول پټول په دې کې دا پټول جندا خفیف دي په نسبت ذکر کول سره د ظهور سره
ویری دغه شانته د تسنیه او د جمع په نسبت سره ماضی د ماضی د اولنی څخه واحد څخه خفیف تا نو خفیف کور کړی شو دوی وی چې تا د بیا درېمه خبره به دې باندې اعتراض دی چې تو دا خبره کې چې د تسنیه او د جمع په نسبت سره واحد خفیف ته نو په واحد کې به ضمیر پټ کو نو په دې د مذکر په شو کې د مخاطب په شو کې او د متکلم په شو کې هم ضمیر چې نه د تسنیه او د جمع چې نه دا خفیف دی په نسبت د واحد چې دا خفیف تا نو ال د ضمیر پټ کا کړه ال نه پټو ولې څنګه چې بخکاره کول او په ضمیر استتاج دا قرینه ده په فاعل باندې او قرینه ضعیفه ده او بارش چې دا قرینه قویه ده او د متکلم او د مخاطب چې دا قوی په نسبت د غایب سره قوی کړو واښې دی باندې